بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شروع په نامه د رب پاک چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. قدرمنو کتونکو، زه شهاب یم او تاسو ګورئ دا وخت mp-news.p کې. سمو د وړاندې مخکې به تاسو زمونږ په د پاڼه باندې یو پروګرام کتلی، یو نه بلکې دوه درې به مو کتلی چې د کوټې کلي چې کوم دا برج دی د دې وختن په وختن دغه حادثې مخې ته راځي او ګاډي ته په مخه لویږي، جهاني نقصانونه هم کیږي، مالی نقصانونه هم کیږي. نو د الله پاک ډیر لوی کرم دی او زمونږ د mp-news دغه کاوش شو زمونږ د فوټیج هم تاسو زمونږ په د سکرین باندې وکتل چې نن د سوات چې کومه ګیټ وی ده د کوټې کلي هغه پل کم چې د والي سوات د وختو پل دی په هغې باندې شکر الحمدلله هغه کار روان شو. د دې چې کوم انچارج دی د هغه سره زمونږ خبرې اترې وشوې. دوی فلحال دغه وینا کوي چې اوس مونږ چې کوم خپل کار سټارټ کړی دی نو دا د سیفټي دی چې مونږ د دې سیفټي دا کار کمپلیټ کړو. نو انشاءالله پر روان وخت کې چې کوم دی د دې پل د پلنوالي مطلب د کولا وهلو چې هغه کم کار دی نو په هغې باندې به هم کار کیږي. نو دیر آیا درست آیا شکر الحمدلله. دا زمونږ د mp-news د دغه ملګرو هغه منډې تړلې وې، زمونږ هغه کاوش شو چې نن دا تاسو کتی شئ په هغې باندې دا کار سټارټ دی. زمونږ همیشه دغه کوشش وي چې مونږ د خپلې علاقې د خپل کلي هغه ستونزې هغه مسلې راوړو او په دې خپل سکرین باندې د وخت هغه چارواکو ته کیږدو د چا په لاس کې چې هغه کارونه دي او څوک یې کولی شي. انشاءالله دا به مو وړاندې هم کوشش شي، بیا به مو هم دغه کوشش شي چې زمونږ د علاقې چې کوم مسلې مسایل دا تاسو ته راوړو او تاسو ته یې کیږدو.